نه دې ملبه په بل چا باندې واچئ دا پرونه ملبه په نور باندې واچه دا وګوره اسد عمر خو د ده چې کوم تعریفونه د اسد عمر عمران خان تر اخره پورې کوله چې مونږ سره خو داسې ټیم دی او اسد عمر خو داسې قابل دی چې دا ملک په ګلي گلزار کی دا غریبانان به په خپلو خپو ودرېږي او دوی به خوشحالی دا به ټوله خوشحالي نن هماغه اسد عمر دی چې هغه یو طرف ته کړی شو او په دې سوچ وکړئ هغه د دوی وزیر اطلاعات چې هغه کم طریقې سره د دوی دپاره د عمران خان دپاره د نورو سیاسي پارټو مشرانو ته کنځلې کولې بد را دې وې بېعزته کولې هغوی کنځلې ورته کول نن د هغه افادیت هم ختم شو هغه هم یو طرف ته کړ نو دا کو څوک دا وایي چې دا حکومت به وچلېږي دا حکومت ته چلېدو نه دی مونږ له اوس په دې هغې باندې دوکه نشي راکولی چې اسد عمر لاړ او فلانې راغی اوس به هر څه ټیک شي تاسو خو وایئ چې مونږ سره 200 داسې ماهرین دي چې هغوی به هر یو شی ټیک کړي نن ولې دا غریبانان پریشانه دي او زه په دې حیران یم چې دا بعض وقت کیمرے مالے ٹی وی مالے راشی ویچے نہیں ان کو وقت دینا چاہیے اس دینا پسم تاسو دوی له وخت ورکوي د یو سړي خو د یو سړی چې هغه کې خاصیتي هغه څه کولی شي نه هغه په لس ورځو کې پېژندل کېږي شي دی خو اته میاشتې کې څه ونه کړه دی نه پس په دې څه وکړي لہذا زمونږ دا ټولو دا مطالبه ده چې دا حکومت نه چلېږي او د هغې بنیادي وجه دا ده چې دا سلیکټډ حکومت دی دا سلیکټډ پرایم منسٹر دی دا د قوم او د وطن او د خلکو په ووټ باندې نه راغلی دا پارټي د خلکو په ووټ باندې نه راغلی یعنې دا څنګه کېدی شي چې دې صوبې کې 15 کاله حکومت وکړو 15 کاله کې چاته څه د هغې ثمرات میلاو نه شو او دې ځله د هغې نه یو په 2 ووټونه هغوی جات واخیستل دا د منلو خبره ده خو دا چې چا دوی په شا لاس ایښی اوس هم ایښی دی دا کم تجربې چې دوی کول غواړي په دې ملک باندې دا تجربې مخکې شوي دي دا تجربې مخکې ناکامه شوي دي او دا تجربې به اوس هم ناکامه کېږي په دې کې دویمه خبره نشته چې دا تجربه به ناکامه کېږي نه دې ملبه په بل چا باندې واچئ دا پرونه ملبه په نور باندې واچه دا وګوره اسد عمر خو د ده چې کوم تعریفونه د اسد عمر عمران خان تر اخره پورې کوله چې مونږ سره خو داسې ټیم دی او اسد عمر خو داسې قابل دی چې دا ملک په ګلي گلزار کی دا غریبانان به په خپلو خپو ودرېږي او دوی به خوشحالی دا به ټوله خوشحالي نن هماغه اسد عمر دی چې هغه یو طرف ته کړی شو او په دې سوچ وکړئ هغه د دوی وزیر اطلاعات چې هغه کم طریقې سره د دوی دپاره د عمران خان دپاره د نورو سیاسي پارټو مشرانو ته کنځلې کولې بد را دې وې بېعزته کولې هغوی کنځلې ورته کول نن د هغه افادیت هم ختم شو هغه هم یو طرف ته کړ نو دا کو څوک دا وایي چې دا حکومت به وچلېږي دا حکومت ته چلېدو نه دی مونږ له اوس په دې هغې باندې دوکه نشي راکولی
چې اسد عمر لاړ او فلانې راغی اوس پار څه ټیک شي تاسو خو وایئ چې موږ سره 200 داسې ماهرین دي چې هغوی به هر یو شی ټیک کړي نن ولې دا غریبانان پریشان دي او زه په دې حیران یم چې دا بعض وقت کیمرے مالے ٹی وی مالے راشي وی چې نه ان کو وقت دینا چاہیے اوس دینا پسم تاسو دوی له وخت ورکوي د یو سړي خو د یو سړی چې هغه کې خاصیتي هغه څه کولی شي نه هغه په لسو کې پیژندل کېږي شي دی خو اته میاشتې کې څه ونه کړه دی نه پس په دې څه وکړي لہذا زمونږ دا ټولو دا مطالبه ده چې دا حکومت نه چلېږي او د هغې بنیادي وجه دا ده چې دا سلیکټډ حکومت دی دا سلیکټډ پرایم منسٹر دی دا د قوم او د وطن او د خلکو په ووټ باندې نه راغلی دا پارټي د خلکو په ووټ باندې نه راغلی یعنې دا څنګه کېدی شي چې دې صوبې کې 15 کالو حکومت وکړو 15 کاله کې چاته څه د هغې ثمرات میلاو نه شو اور دے زل اے زمان غریب اروڑا پشتن نصیب کی بد نصیب اروڑا سرد اکرک حکومت الشرخ کارینن فخبر کانک لگا غرخ کارینن کپا دنیا کی خواه روزار دی مومیو کدا ہر چا زیر تاسو چکم کثیر تعداد کے دل تراغلے ہیں یو جذبے سرا خو دا ویما چې آیا داغه کم میشن دی چې په کم طریقه په کم لیول علمزیب هغه میشن چالو کړو چې څنګه هغه یو وعده کړی و د خپل قوم سره آیا دلته راغلي دي ډېر په ګڼ تعداد کې ټول هر پاټی کړی دی د هر چا کړی دی چا نه دا تپوس نه کړی چې ته د کم ځای نه راغلی ته د کمې پاټۍ یې ته څوک یې او ته څوک نه خو چې څوک د هر ځای نه راغلی دي هغه ولې خدمت کړی نه که زه تاسو ته ووایم ټیک شو علمزیب عمرزی به زمونږ او ستاسو ترمنځ موجود دي خو نن علمزیب عمرزی داسې یو بوزغلۍ کولی دی په دې ضلع کې داسې یو جدوجهد یې په دې ضلع کې کړی دی په دې صوبه کې کړی دی چې نن په ټوله صوبه کې د علمزیب عمرزی په کور کې په هر کور کې د علمزیب عمرزی دوستان او وروڼه موجود دي دا د علمزیب عمرزی په شکل باندې چې دی نن دلته راغونډ شوي دي